عزیزانو مونږ ضروری دا وګڼل چې حالیه دا کم وخت روان دی دا میچ اصل کې زمونږ د مسلمانانو د پاره یو لوی عذاب جوړ شو. لوی عذاب څنګه جوړ شو؟ مسلمانان په خپل مابین کې چې کم دی هغه په جنگ جګړه باندې شول، په خپلو کې په جنگ جګړه باندې شول. سوشل میډیا نه هر څوک خبر دی، هر څوک د دې واقعونو خبر دی چې زموږ افغانانو رونه هغه بهر د سټیډیم نه بهر هغه یو بل سره لاسونه واچول، د یو بل بیزتیان یو کې یو بل ته بد رد ویل، او افغانیان پاکستانانو پس را پاسېدل، پاکستانیان افغانانو پس را پاسېدل، او یو بل پسې چې کم دی هغه بد رد ویلي. بل طرف ته بل خبره دویمه پکې ده چې کله پاکستان والا هغه میچ وګټلو نو ډیر خلکو چې کم دی هغه فایرنګ وکړو او یو هله ګولې جوړه کا. د هغه فایرنګ په نقصان کې چې کم دی ډیر خلک هغه شهیدان شول. هغه چې کم دی د هغه فایرنګ د وجه هغه ولګېدل. په یو ځای کې واقعیا هغه چې کم دی پلار خپل زوی ته ولګېدو. دغه شانتي مونږ سره نږدې علاقه په کګوله کې داسې نور ځایونه هلته کې څومره خلک د مسجد امام چې کم دی هغه ولګېدو او نور مسلمانان رونم چې کم دی هغه ولګېدل. نو عزیزانو لږ خو مونږ کې عقل او شعور خو مونږ کې د سر اړوشته دی نه. اغیار په دې باندې خوشحالېږي چې مسلمان د مسلمان سره چې کم دی زه په جنگ باندې کم، او زمونږ چې دا کم حال زمونږ د بیگانه جوړ دی، دا کم حالت چې جوړ دی په دې باندې اغیارو چې کم دی څومره خوشحالي منو کړی ده چې موږ مسلمان چې کم دی په خپل مابین کې په جنگ باندې کو. بل خبره ده چې دا کرکټ وغیره دا لوبي دي که هغه ګټلو عام مسلمانان دي زمونږ رونه دي موږ په هغه باندې خوشاله یو. که پاکستان والا ګټلو عام زمونږ خپل وطن دی الحمدلله په دې باندې موږ خوشاله. خو لیکن زمونږ په خپل مابین کې زمونږ نه عقل او شعور د قران کریم هغه آیاتونه د احادیث مبارکه او هغه خبره ازمون نه هېری دي. ځکه چې نبی له صلوات والسلام بل خبره ده د افغان مسلمانان دي الحمدلله، زمون کتاب هغه یو دی، زمونږ رب هغه یو دی، زمون پیغمبر هغه یو دی، د پیغمبر تعلیمات د ټول زمونږ یو دي. نبی له صلوات والسلام مونږ ټول یو امت هغه جوړ کړو او نبی له صلوات والسلام زمونږ تشریف وړي دي. اوس په دې کې دا تفریقه پیدا کول، دا فرقواریت په دې کې پیدا کول، دا قومیت په دې کې پیدا کول، الله جل شانه فرمای چې یو قوم دی بل قوم پورې خنداګانې نه کوي، یو قوم دی بل قوم پورې خنداګانې نه کوي. تا ته څه پته ده چې کم یو قوم الله جل شانه ته ډیر زیات نږدې دی. او بل خبره ده چې افغانستان مجاهدین دغه کارکردګیان تاسو وګورئ چې کافر له هغه په کم حال کې هغه شکست ور کړی دی، هغه په خپل ځانونو باندې څومره سخت تیری کړی دي. بل طرف ته که افغانستان ټیم والا خو لیکن صحیح د هر انسان چې کم دی کامل او مکمل نه دی، د هر انسان نه غلطي کیږي، د هر انسان نه چې کم دی غلطي کیږي. خو لیکن د میچ ګټلو په نسبت سره تاسو را پاسي او افغانانو رونو باندې چې کم دی هغه گزارو کوي، هغه ته کنزلو کوي، هغه ته بد رد وي، هغه ته غلطي خبرې وکي، نو دا خو ته خپل ځان ته کې لګي چې ته بل مسلمان ته دا کنزل کې ته داغه دین ته کنزل ته نشي کولی. ولې چې مسلمان دې کته داغه دین ته کنزل کې ته خپل دین ته کنزل کې، کته هغه ته کنزل کې ته خپل ځان ته کنزل کې. ځکه چې مسلمانان په خپل مابین کې د مونږ پښتانه وایو د کلمې رونه څه شو غستاسو د کلمې هغه غیرت، څه شو تاسو د کلمې هغه جذبه، تاسو کې هغه غیرت څه شو، تاسو کې هغه جذبه څه شو، تاسو کې هغه انسانیت څه شو. هغه انسانیت تاسو په یو کرکټ لوبي د وجه چې کم دی هغه پرې خو شرطونه لګول په دې کرکټ باندې حرام کارونه کول، هغه یو ځان له جدا ټاپک دی، هغه ځان له یو جدا خبره ده. ستاسو دلته کې د کلمې رونه هغه خبره هغه څه شو. مسلمانان په خپل مابین کې رونه دي، خويندې دي، څومره زنانه دي دا په خپل مابین کې ټول خويندې دي، زمونږ د ټول مسلمانانو خويندې دي. هغه غیرت هغه جذبه په تاسو کې څه شو. پښتانه ځان ته وای، پښتانه دي ته وای چې یو بل کې خپل کې دی او جنگيږي، په یو بل ته دی بد ردی وای، دي ته پښتون تا ته پښتون نشوي، تا ته غټ بی غیرت ویلې شي، تا ته غټ منافق تا ته ویلې شي. ته د خپل مسلمان نور باندې گزار کې، ته ځان ته مسلمان وي،
دغه ایمان دغه جذبه دغه قوت روچت کو د اغیار خلاف استعمال کا. مونږ پاکستان قوم لدا پکاره چې مونږ افغان رونو سره چې کم دی هغه مدد وکړو د هغه باندې چې کم وخت تیریږي هغه باندې چې کم تکلیفونه تیریږي. اوس حالیه دا دور چې کم روان دی په پاکستان کې څومره عذاب رالو سیلاب رالو څومره عذابونه زموږ په سر باندې مسلط شول نو مسلمان را پاسې په مسلمان باندې چې کم دی هغه گزار کوي مسلمان ته هغه بدره دی وي دا زموږ ایمان مونږ د خپل اسلام دا خي مونږ ته خو اسلام دا خي چې مسلمان په خپل مابین کې یو موټی شي یو ایمان یو جذبه ځان کې پیدا کړي او اغیار ته کافر ته چې کم دی هغه ټول مخه ته ودرېږي نو مسلمان را پاسي او مسلمان باندې چې کم دی هغه گزار کړي که زما په یو لاس کې د افغان جنډه ده هغه زموږ مسلمانان رونه دي زما په بل لاس کې د پاکستان جنډه ده زما د خپل وطن جنډه ده دام زما ایمان زما جذبه ماته دا درس راکې زما اسلام ماته درس راکې چې دې سره به مینا کې بل طرف ته د افغان خبره رااله نو مسلمانان دي مونږ چې کم دی په خپل مابین کې مینه او محبت اتفاق زمونږ د پاره پکار دی زمونږ د پاره بے غیرتی او بزدلی نه د پکار زمونږ د پاره بے غیرتی او بزدلی نه د پکار بل پدې کې چې دا څومره فایرنګ وشو څومره مسلمانان پدې کې شهیدان شول ورځ د قیامت په الله جل شانه ته تاسو جواب ورکوي ورځ د قیامت په دې جواب تاسو الله جل شانه ته ورکوي دغه شهید رور یا خور برا پاسي تاسو گریوان به د غي بلا چې الله جل شانه به ته فرمای چې اوس د انصاف ورکا اوس د انصاف ورکا چې ستاده دومره شانتي خوشحالي د وجه ستاده دومره کمکلتیا د وجه چې کم د استابل مسلمان رور چې کم د هغه شهید شو هغه د جن چې کم د هغه لاس وینځلو نو عزیزانو لګ عقل لګ شعور ځان کې پیدا کړي لکس غیرت لکس ایمانی جذبه پزان کې پیدا کړي بل طرف ته چې کوم د سټیډیم کې ک افغان رونه دي زمونږ نو هغه کې چې کوم د عقل نشته کم عقل دي پاغه کې په سټیډیم کې چې کوم د سمره توړ پوړی کړي دي سمره جنگ جګړې چې کوم د هغه کړي دي بیا سعودي والے چې کوم د پولیس هغه گیر کړي دي نو دا نقصان د چا دی کافرانو تاسو لاړ شي کافرانو وګوري اغیار وګوري مونږ پورې خان دي مونږ پورې خان قسم می د الله په ذات چې مونږ پورې خان دي خنداګانې کوي مونږ پوري خوشاله دي په مونږ باندې چې مسلمان په خپل مابین کې چې کوم دی هغه په جنگ جګړه باندې شو نه اسلام مونږ ته درس د دې سيزونو نه راکړي اسلام مونږ ته درس د دې سيز راکړي چې تاسو په خپل مابین کې یو موټی شي نبی له صلوات والسلام مونږ یو امت پریخیو دي د دنیا کې مونږ یو امت پریخیو مونږ کې فرقواریت چې کوم دی هغه نه دی پیدا کړي نو عزیزانو لک په خپل ځان کې عقل لک شعور لکس ایمانی جذبه په ځان کې پیدا کړي په خپل مابین کې جګړې کوي په خپل مابین کې جګړې کوي دا خو تاسو د جهان بی غیرت او د جهان بزدل خلک تاسو د جهان کمک له خلک تاسو نه نور نشته دي چې په خپل مابین کې جنگ جګړې کوي په خپل مابین